د موږ په هر ملک کې ځای نشته دی دا نه پوهېږو چې د موږ مثلا ټول هیوادونه څه مشکل لري. Our situation is heartbreaking. We fled Afghanistan to save our lives, but here we are living without shelter, safety, education or medical care. पानी का या खाने का कोई इंतज़ाम नहीं. हम खुद बहुत मुश्किलात के साथ हम इसका इंतज़ाम करते बहुत मुश्किलात के साथ. که نور نه وای خیمې خو ورکړې وای خلکو ته پوښتنه خو یې کړې وای مریضان ته خو دوا ورکړې وای نو داسې بېغاږه موږ څه رقم پاتې شو. अफगानिस्तान से दोबारा जाएं तो हमने जान खतर हो जाता है. फलज मरीज़ भी हैं और यहाँ से जब बारिश होते हैं कसम से आप लोग आ जाए देख लें इंसान का आंखों से आंसू आते हैं. Yeah, that's our country, but we're not safe there. If we go there, they will kill us. د موږ ټول مشکل د UN سره او د IM سره دی. हमने बहुत मुश्किल से उनका घर निकाल दिया है और हम इधर आ गए हैं. बहुत मुश्किल से इधर गुजारा करती है. دیگه हमारा सारा शिकवा और गिला यूनिसियार दफ्तर शार्प और UN की तरफ से हैं. Process all of kids from Afghan people and help us. د پاکستان د طرفه تاسو سره سمرسته وغیرہ کیږي. د پاکستان د طرفه خو موږ سره کومه مرسته نه ده شوې خو دا چې د دې قوانین څه دي په هغې کې موږ لاسوهنه نشو کړلی ځکه دا یې حق دی چې هر څوک دلته اوسي باید قانوني اوسي. دا چې موږ مشکل لرو یا ویزا په قیمت نشي اخیستی یا یې ورکوي نه هغه بېله خبر ده خو د موږ ټول مشکل د UN سره او د IM سره دی ځکه چې افغانستان خلک چې دي ټول خلک یې که په اروپا کې دي که مثلا په نورو مملکتو کې دي د انسان په سترګه څوک نه ورته ګوري ځکه که نور ملکونه دغسې په دښتو بیابان کې اوسي ضرور به یوه پوښتنه کېږي هغه ملک به په خپله لټېږي چې د ما په ملک غریب مسکین بیچاره سپین ږیری هغه په داسې دښتو کې پروت دی د هغې حکومت به دغه پالیسي په ځان اخلي خو د موږ په هر ملک کې ځای نشته دی دا نه پوهېږو چې د موږ مثلا ټول هیوادونه څه مشکل لري په دې کې ایران دی یا تاجکستان دی مثلا پاکستان دی یا مثلا دا خو د مشکل بدوي خو موږ مرستې ته د UN ضرورت لرو د IM ځکه باران شته دی ځکه لمده ده په دې کې مریضان ژوند نشي کړلی سپین ږیري مو خپله زه خپله اقتصادي مشکل لرم دغسې لکه زه دلته ډېر خلک داسې لري چې یوه مړۍ ډوډۍ په ډېره سختۍ پیدا کوي مثلا دغه ټولو ته موږ هغلته یو دیګ لرو په دا رقم دومره دی دا تاسو نو فکر وکړئ چې څه رقم به مړېږي. که چېرته تاسو اوس د دې ځای نه لاړ شئ افغانستان ته نو هلته ستاسو د اوسېدو یا ستاسو د استوګنې څه بندوبست شته؟ خو د موږ د استوګنې ځای په دې نشته چې هر څوک چې دلته راغلي هلته د هغې په ژوند په خطر کې دی هلته دی کورونه خرڅ کړي دي مالونه یې خرڅ کړي دي بعد د هغې نه دلته راغلي نو موږ ټوله تمه UN IM ته وه نو هغه چې هغه هم د موږ نه لاس خستی دلته موږ څه وکړو هلته تللی نه شو او دلته پاکستان حکومت نه پرېږدي UN د موږ خدمت نه کوي مثلا د موږ پوښتنه نه کوي دی کولی شوی چې دلته باید غلی وای که نور نه وای خیمې خو یې ورکړې وای خلکو ته پوښتنه خو یې کړې وای مریضان ته خو یې دوا ورکړې وای نو داسې بېغږه موږ څه رقم پاتې شو. خوشحالي خو هغه وي چې سړی په یو ځای کې مستقیم وي که نه ماشومان درس وویلی شي د ماشومانو مشکل یې حل شي د غټانو دلته خو د موږ مشکل نه حل کېږي په سکول کې موږ نه نیسي ورشئ شناختي کارت راوړئ او نور خو د موږ آینده همغه د موږ ماشومان دي وخت چې موږ ماشومان دلته درس ونه وي افغانستان کې ونه وي پړهایي ونه کړه نو فایده یې څه ده؟ Why you're not here our wise? Why you're not here in this situation? Why you're not came here and see?